مبارک فرمائی حلال ندی د یو مسلمان د پاره چې دی د بل مسلمان مال استعمال کی بغیر د اجازه د هغه نه. نننی درس کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د رحمت تذکره کوي چې رحمت په چا باندې نازلیږي، په کومو خلکو رحمتونه راوریږي او په کومو خلکو رحمتونه نه راوریږي. نو نن به موږ ته پته ولګیږي چې موږ په کومو خلکو کې راځو، آیا رحمتونه را باندې راوریږي که نه؟ نو نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې لا تنزع الرحمة الا من شقی، نه ختمیږي رحمتونه، معنی نه بندیږي رحمتونه په مسلمان باندې الا من شقی، مگر په بدبخته باندې. یو انسان دی بدبخته دی، هغه د رحمت نه لرې دی، او هغه انسان چې بدبخته نه دی د باندې 24 غنټې رحمتونه راوریږي. اوس دا کوم خلک دي چې رحمتونه پرې راوریږي؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې د رحمت د راورېدو ذریعه یوه ده، هغه داسې چې په داسو مجلسونو کې کېناستل چې هغه فرښتو والا مجلسي، د درسونو مجلسي، لکه دا تاسو چې کوم مجلس کې حاضري کړې ده. وایم زه درته یقیني خبره کوم که زه قسم اخورم چې قسم دی، وایم چې دا مجلس رحمتون والا مجلس دی، نو زه به دروغجن نه یم. ځکه نبی علیہ السلام مبارک فرمایي په کوم مجلس کې چې زما ذکر کیږي او د الله ذکر کیږي هغه رحمت والا مجلسي، او کم خلک چې په داسو مجلسونو کې ناستي الله وی دا ما منتخب کړي دي، نو ځان ته مې کینولی دي، ورنه د دنیا خلک دي تختی، بس او تختی. د هغې وجه دا ده چې ایمان زموږ ډېر کمزور دی، ځکه دنیا کې څه ساعت داسې دی چې که ستاسو خیال وي زه به تاسو ته د دې یو فایده م ویم. د درس دا فایده ده، د قرآن ته د ناستې، د احادیثو ته د ناستې یوه فایده دا ده چې د دې فایده به تا ته په کنده کې معلومیږي. تا کومه ناسته حدیثو ته کړې ده، قرآن ته د لږه غونتې ناسته کړې ده، د دې فایده دا ده که ته ډېر ګناهګار قبر کې پروت او د عذاب در باندې چالوي، لیکن چې کومه زمانه په دنیا کې تا درس ته تیره کړې ده، الله فرمایي دغه زمانه کې به تا باندې عذاب قطع کوم، عذاب به در باندې نه زما. نو لویه خبره ده که نه؟ په جومات کې لږ ساعت تیرول، او زه وایم په جومات کې لږ ساعت تیرول، قرآن ته تیرول، احادیثو ته تیرول، د علماو په ناسته کې تیرول، تعلیم ته ناستې، زه وایم رحمتونو والا مجلس دی زما محترمو. د علماو سره ناسته رحمتونو والا مجلس دی، رحمت به در باندې راوریږي. زه اکثر خبره کوم چې 3 سیزونو ته ګورې مفتو کې به در باندې رحمتونه راوریږي. په هغې کې یو چې بیت الله شریف ته ګورې، خانه کعبې ته، هلته لاړې بیت الله شریف ته، طواف نه کې، عبادت نه کې، ذکر نه کې، هیڅ نه کې، په پوڼو ورته کېناستې او صرف بیت الله شریف ته ګورې، رحمتونه به در باندې راوریږي. په کتو کې څه. دویم نمبر چې د خپلو والدینو مخ ته د شفقت په نظر باندې ګورې، صرف په کتو باندې علما کرام فرمایي د مخ د والدینو مخ ته د رحم په نظر باندې، په کتو باندې د یو حج او عمرې قبول شوی عمره ثواب دی زما محترم. گویا د والدینو مخ ته تش په کتو کې در باندې رحمتونه راوریږي. دویم. دریم نمبر قرآن ته تش په کتو باندې، قرآن دې کولو کړی دی، د احادیثو مبارکو کتاب ته پې نه پوهېږي چې الله دا څه دي، په ټکو نه پوهېږي، صرف ورته ګورې چې په کتو باندې درته رحمتونه در باندې راوریږي. زه یم ستاسو داسې مجمع ده چې رحمتونو والا مجمع ده، قسم دې رحمتونه در باندې راوریږي. او څلورم نمبر د عالم مخ ته په کتو کې چې صرف د رحم په نظر ورته ګورې، رحمتونه در باندې راوریږي. څلور. या हबीब सलाम अलैका सलाम